وملجأنا ومأوانا وسندنا وسيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وعلى آله وأصحابه وذرياته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف و اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه. در رب کائنات جل وعلا درگاہ عبودیت و ربودیت کی حمد و ثنا اڑانے کول نباد حضور نبی رحمت امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگاہ نبوت و درگاہ رسالت کی عقیدت و ارادت گلون پر زونی اڑانے کول نباد جمعی مبارک و مقدس و رضا سید الایام اقال صلاۃ والسلام مبارک د زمان اقدسنا تر دې وخت پورې د وعظ او د نصیحت او د مؤمنانو د اجتماع او رضا د وعظ او نصیحت په دې بابت او په دې کړای کې نن د استاد مقام مرتبه او د هغې ذمہدارۍ په حوالې سره یو څو مختصر گزارشات وړاندې کومه. عزیزان محترم، اسلام کی د معلم او د استاذ ډیر لوی قدر او منزلت دی، ډیر لوی مقام او فضیلت دی. علم زده کول، بیا علم خودل، بیا تربیت کول، دا د انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام د اولیاء کرامو د مشرانو یو منصب دی، خصوصاً بالخصوص د انبیاء کرامو یو منصب دی. اسلام استاد تا یو مقام او یو مرتبه ورکي. د دې اندازه د دې خبر نه لګولې شي چې رب قدیر لم یزل الله رب العزت جل وعلا خپل حبیب مکرم د تمام انبیاء سردار امام الانبیاء خاتم النبیین اقال صلاۃ والسلام الله معلم جوړ کړو د کائنات ته، او الله رب العزت جل وعلا را لګلو د پاره د دې چې حکمت کتاب او حکمت اسرار او رموز الله رب العزت جل وعلا چې کمنا آگاہ فرمایلو چې د هغې نه د امت آگاہ کی، د هغې علم منترا کی، هغه پاک صاف الله رب العزت د طرفنا روڑل شوی شریعت مطهره وړاندې کی. اللہ رب العزت جل وعلا فرمائی ما وما ارسلنا فیکم رسولا منہم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اللہ رب العزت جل وعلا مبارک فرمائی چې مونږ په تاسو کې راولېږلو یو رسول چې هغه تاسو ته زمونږ آیاتونه تلاوت کی او تاسو پاک کی د گناهونو نه، او الله رب العزت جل وعلا کم کتاب ولا ورکړی دی هغه کتاب او هغه پوخ علم تاسو ته وښی او تاسو ته تعلیم درکړي او تاسو هغه علم او هغه خبره در زده کړي چې کومې تاسو ته پته نه وه. خالق کائنات جل جلاله وعم نواله حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم او بطور استاد ذکر په قرآن کې په یو بل مقام باندې کړی دی هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله رب العزت جل وعلا هاغه ذات بابرکات ته چې هاغه امي پیغمبر چې چا ورته خودنه نه وکړي سیوا د رب کائنات جل وعلا نه هغه رسول جوړ کړ او رب تعالی چې کوم آیات بجنات دي هغه وای دغه خلق پاکي او هغه د کتاب او د حکمت د علم او د حکمت هغه ملغلره ورکي او یقینا دا خلق وړاندې د دینه په واضح او ښکارا گمراهي کیو. حضور نبی رحمت صلی الله علیه وسلم تاجدار انبیاء الله رب العزت بطور معلم بطور استاد دی دنیا ته مبعوث کړو. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک روایت تے کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما بعثت معلما بے شک زو اللہ رب العزت جل وعلا معلم دی دنیا ته را لګلې ما رب کائنات جل وعلا دی امت ته د خودلو د پار را لګلې ما. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک او فرمائل ان اللہ لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. اللہ رب العزت جل وعلا ویزا مشکلاتو د پارا نیم را لگلے نیزا د سختے والا جوڑ کرے مورا لگلے ما بلکہ زی معلم خودلو والا تربیت کولو والا او اسانتیانی پیدا کولو والا اللہ رب العزت جل وعلا ذرا لگلے ما. حضرات گرامی قدر اللہ رب العزت جل وعلا استاد دا روحانی پلاٹ جوڑ کرے دے ذکر چاہا منتا تعلیم را کئی تربیت را کئی د معاشری کی د اوسیدلو هغه طریقه را تخی او هم دغه وجدا چې حدیث پاک کی د استاد درجه د په مثل د پلار دا حضرت سیدنا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ مبارک روایت را نقل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وار فرمای انما انا لكم بمنزله الوالد اعلمكم. اقال الصلاه والسلام فرمای چې زستاسو د پار استاسو د پلار په حیثیت باندې ما په منزل ستاسو د پلار یما وجه صدا ذکر چې تاسو د علم خیمه حکمت درته خیمه یعنی سرنګ چې یو حقیقی پلار وی او خپل بچی ته د خو د بد تمیز خی په معاشره کې د کارآمد فرد جوړولو کوشش کوي د کرنګي استاد هم خپل شاګرد لرا هم هغه جذبات لري او کوشش دا کوي چې څنګه یو حقیقی پلار د خپل بچی کامیابی هغه دغه خواب وی دغه رنګ د یو استاد هم د خپل شاګرد د کامیابی دا د استاد یو خواب وی څنګه چې یو حقیقی پلار د خپل بچی د مستقبل په فکر کې لګیاوي د کرنګي استاد هم د خپل شاګرد د حقیقی بچی په شانته دغه په مستقبل کې لګیاوي. فضیل عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې په دنیا کې د ټولو نلوي سخی انسان هغه انسان دی چې چاته الله علم ورکړي او بیا هغه علم هغه لګیای خوري مخ کې بوزي نو دغه انسان ته په حدیث پاک کې آقا کریم صلی الله علیه وسلم ډیر لوی سخی ویلې دی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے سرور کونین امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب وسینہ اقوم ولا فرمائی واجودهم من بعدی رجل علم علما فنشره او د ټولو نه لوی سخی انسان هغه انسان دی چې هغه انسان علم علما علم ذکری پوهه حاصل کی فنشره او بیا د هغې د پیلاولو لپاره کوشش کوي هغه علم مخکې خوري مخکې درس کوي تدریس کوي منتظم وي او مدارس مساجد د درس او د تدریس هغې کې لګیاوي نو قال صلوات والسلام فرج واجودهم دا پتاسو کې د ټول نجات سخی انسان دی. یاد بساتي شعبه تدریس د قرآن مقدس دا یو بهترین کار د قرآن مقدس دی. د دینو علوم زدکړه کول دا بل ته خودل سیدنا امیر المؤمنین امام المجاہدین سیدنا عثمان ابن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک سرور کائنات خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت را نقل کی فرمائی خیرکم من تعلم القرآن
وعلم پتاسو کې بهترین انسان هغه انسان دی چې هغه انسان زده کړه کوي دین زده کوي او بیا دین وړاندې خوري او دین مخکې بوزي. نو حضرت عثمان غنی ذوالنورین پر روایت باندې آقا علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا خیرکم دی، دا پتاسو کې غوره دی، دا پتاسو کې بهتر دی، دا پتاسو کې بهترین دی، دا هغه انسان دی چې کوم د الله رب العزت خوښ شوی وي. یاد بساتئ علم زده کولو والا او علم خودلو والا یعنی عالم دین یا استاد یا دینی طالب العلم رحمت الہی دا انسان دا اللہ رب العزت دلوی رحمت دا صادر دلان دے ہمیشہ موجود ہوئی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دا حضور نبی رحمت امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت را نقل کی ولا ان الدنیا ملعون ما فيها الا ذکر اللہ وما ولاء وعالم او متعلم. فرمائی کہ خبردار الا ان الدنیا ملعونۃ دا دنیا او په دنیا کې وما فيها سچ پدی کی دی دا ملعون دا پدی باندې لعنت شوی دی سچ نه علاوه الا ذکر الله سوا د الله د ذکر نه وما ولاء او هغه سيزونه چې تعلق د الله د ذکر سره لري هغه سيزونه چې نسبت د الله د ذکر سره لري درس دی تدریس دی عالم دی متعلم دی هغه اشیاء هغه سيزونه چې پدی کې پکار راځي نو هغه باندې نه وعالم او متعلم. فرمایي چې عالم او طالب علم د دین علاوه د دنیا او ما فيها په دنیا کې دا ملعون دی. یاد بساتئ د استاد مقام د استاد مرتبه دا ډیره لوی ده بئی وجہ اکثر علماء کرامو صلحاء کرامو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د استاد احترام په حواله سره ډیر زیات الله رب العزت جل محبوب تایید فرمایلی دی او داغي ادب نکولو والا احترام نکولو والا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرامو او اولیاء کرامو داغي ډیر زیات سرزنش کړي دی انتهایی سرزنش کړي دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای چې د استاد مثال دا د یو معمار دی یعنی دا د یو ګلکار په شان دی. فرق صرف دومره دی چې یو معمار او یو ګلکار هغه بلډینګونه جوړي او استاد هغه د یو انسان شخصیت جوړي او یو داسې بلډینګ جوړي او یو داسې شخصیت جوړي یو داسې انسان جوړي چې هغه نه بیا بلډینګونه جوړيږي داغه نه بیا رڼاګان خوريږي داغه نه بیا نور خوريږي داغه نه بیا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د شان او د عظمت ترانی خوريږي د الله او د الله د نبی هغه صفات چې کوم الله والله نبی سره خای هغه صفات ته بیا ویل کیږي. یو انسان کردار سازی داغه روحانی تربیت داغه جسمانی تربیت داغه علمی تربیت دا یو انتہائی مشکل کار دی انتہائی مشکل مرحله ده. لیکن آقا کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک میں فرمائی و چې کله هم تاسو خپل کور جوړوي او وای چې دا کور رڼاوي نو هغه د پاره به تاسو د نور وړاندې د نور مخې ته به تاسو دیوال نه جوړوي یعنی که تاسو شخصي تعمیر کول غواړئ او کردار سازی کول غواړئ د استاد د تربیت نه به روګردانی نه کوئ د استاد د تربیت نه به تاسو مخ نه اړوئ د استاد کم تربیت چې دی هغه به تاسو حاصلوي استاد نه به زیات نه زیات پویا او زیات نه زیات علم چې کوم دا به حاصل کولو کوشش کوي. اساتذه کرام ادب او احترام دومره لوی دی چې بزرګان دین هغه هم د دې په فرامینو کې لوی لوی اقوال اغي پیش کړی دي. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای انا عبد من علمني حرفا واحدا ان شاء باع وان شاء اعتق وان شاء استرق. حضرت علی شیر خدا چې هغه الله رب العزت محبوب فرمای چې انا مدینه العلم وعلی بابها چې هغه د الله رب العزت جل وعلا د محبوب علی السلام فرمای چې زه د علم یو خارمه حضرت علی شیر خدا د هغه دروازه ده. دومره لوی مقام دی چې اسد الغابه ورته ویل شي اسد الله ورته ویل شي. حضرت علی المرتضی فرمای چې وای چا ماته یو حرف اخودو او ماته یو حرف ازدکا نو زه دغه غلام ما اوس وی دغه خوخه ده کوي ما خرسي او دغه خوخه ده کما آزاد ساتي او دغه خوخه ده
کوي ما غلام ځان سره ساتي او زه د هغه انسان غلام یم چې کوم یو انسان ماته یو حرف اخولو. حضرت سیدنا امامنا امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مبارک فرمای او چې د خپل استادانو داغي د والدینو د پاره و د مغفرت دعاګانې کوم او ما کله هم د خپل استاد کور طرف ته خپینې دي غزولې. دا دومره لوی خلکو دومره لوی علم چې ولا خدای ورکړو دومره لوی مقام او مرتبه ورکړی و دا خالی خلک نو. اوس امام صاحب ته وګوره امام صاحب فرمای چې ما په ټول عمر کې د خپل استاد کور طرف تخپین دي کړي مونږه قبله تخپین نکو بيدبي دا بيدبي کیږي. حضرت امام صاحب داغي د علم نه داغي د فراست نه داغي د بصیرت نه قربان شم مبارک فرمای چې ما په ټول عمر کې د خپل استاد د کور طرف ته خپین دي کړي باوجود د دې چې زما د استاد او زما د کور ترمنځ وي صرف چې کوم او غلیانی وي او غلې رستو چې کوم نو زما د استاد کورو باوجود د دینا وای ما چې کوم د کور د خپیم نه کړي استغفار به ما کولو او ما به څومره استغفار کولو نو ما به خپل استادانو د والدینو لپاره د هغوی لپاره استغفار دعاګانې کولې. حضرت سیدنا امام الشعبی بن حجاج رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای وای چا چې ما د چانه یو حدیث مبارک زدکه یا یو جمله می تیز دکا نو دیم فرمای دا ډلوی محدث تیر شوی دی و چې زه د هغه انسان غلام ما د فقه حنفي مشهور کتاب دی چې مونږ وایو اکثر طلبه وای هدایت هغه نوم دی داغه چې کوم مصنف دی شیخ الاسلام برهان الدین مرعینانی رحمت الله تعالی علیه هغه فرمای چې ائمه څومره دی په بخاری کې یو امام په دوران درس کې چکم دی هغه به بار بار به ودرېدو نو هغه شاګردانو ته تاسو ښه چې ته په دوران درس کې بار ولې ودرېږي نو هغه ورته ویلې چې زما د استاد ماشوم دی زما د استاد زوی دی چې هغه بهر ماشومان سره لوبي کوي نو هغه د جمعات دروازې ته وی بار راځي نو څنګه چې هغه د جمعات دروازې ته راشي او ما تر اخکار شي نو زه تعظیما ادرېږم بیا چې فنا شي زکینم بیا د جمعات مخه تراشي نو بیا ورته تعظیما چې کوم نه ادرېږم. دا دومره لوی خلکو چې هدايه غونته کتاب د هغه مصنف دی د علماو د محدثینو د مفسرینو د لوی اولیاء استاد دی او د هغه د عاجزیت او د قدر او د منزلت د استاد دا مقام دی. امام فخر الدین ارسبان دی رحمت الله تعالی علیه چې رئیس الائمه ورته ویل شي دا په لوی مقام باندې فایز دی د سلطان وقت بچکم دی د بحد ادب او احترام به کولو او انتهایی احترام او ادب به کولو داغه وجه سوا نور وجه نوا په منصب د استادې باندې هغه قائمو نو داغه د وجه داغه احترام انتهایی زیات کېدو. معلم کائنات امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم اعلی اخلاق تعلیم و تربیت علم و عمل داس یو عجیب انداز اسلوب باندې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم آسان کړی دا په یو آسان پیراه باندې په آسان مفهوم باندې د توحید او د رسالت په هغه افاقی پیغام باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د استاد او به حیثیت معلم یو عجب نمونه آقا علیہ الصلوۃ والسلام هغه پیش کړی دا. نو احسن طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذات ته چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیرویدا نو یاد بساتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم یو بهترین معلم وو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام طریقے تعلیم ډیر شاندار یو منفرد وو. حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی فبأبی هو وأمی ما رأيت قبله ولا بعده احسن تعلیما منه. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بارکی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی معاویہ بن حقب سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وما یو بہترین معلم اولید لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن دے نرستو بہترین معلم مالی دلیو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصد دی دنیا تا رنا اور روحانی او دا اللہ دا نبی اغا تعلیمات ورکولیو جو بہترین انداز کے کھڑے ہو. معلم زمونگا دا دی
خسته ښکلې معاشرې، یو عظیمه هستی، معلم یو لوی شخصیت وي، معلم یو لوی مقام لري، معلم یو لوی مرتبه لري، معلم یو ډیر لوی لوړ ځان له حیثیت او یو ځان له مقام لري. باید چې د معلم عزت په کومه معاشره کې وي هغه معاشره عروج ته رسیږي. په کومه معاشره کې د استاد عزت نی، په کومه معاشره کې د معلم عزت نی، په کومه معاشره کې د مربي عزت نی، په کومه معاشره کې د محسن عزت نی، هغه معاشره زوال طرف ته ځي، هغه کلم کامیابیږي نه. یاد بساتئ الله رب العزت جل وعلا محبوب فرمای الدین كله ادب، دا دین مکمل د ادب کې رانږدې دی. د ادب دی، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. شیطان ډېر لوی عالم، شیطان ته ډېر لوی معلومات اوس هم شته دی، شیطان ته ډېر لوی احکامات معلوم دي، د رب کائنات جل وعلا معرفت ورته معلوم دی. شیطان ته ډېر څه معلوم دي خو لیکن بے ادب دی، ادب پکې نشته. ابا واستكبر وكان من الكافرين، چې کله انکار وکړه، کله تکبر وکړه، کله غرور وکړه. ځکه تکبر، غرور او ادب دا متضاد شی نه دي. چې پچا کې ادب وي په دې کې بچا تکبر نه، پچا کې ادب نه دا متکبر انساني. چاہے هغه په هر فیلډ کې دی، که طالب العلم دی او دا با ادب نه دی دا متکبر دی، دا مغرور دی، او دا غرور به انسان یو ځل دلدل ته اړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای او چې تکبر او غرور وې دا هغه اس دی چې په کم اس کې لګام نی او دا لیونی شوی، کم اس کې لګام نی واګه پکې نو دی لیونی شوی او د پاسه په باندې سړی ناشتي، نو لازمی طور باندې دغه انسان به د اسبا یو ورځ به چې کوم نو قند ته ورچي او داسې قند ته به ورچي چې به پته نه لګي. د دې د وجنه ادب دا د هر چا او هر انسان احترام، تعظیم، نفس عزت چې کوم نو دا په انسان باندې واجب دی. او بیا اساتذه کرام، بیا استادان، بیا معلمین، بیا ائمه کرام، بیا محدثین، بیا هغه خلک چې کوم د دین رهبران دي او د دین خودونکي دي او د دین لارې ښیي، نو د هغه خلکو انتهایی خیال ساتل، ادب کول، احترام کول، دا د ایمان او د عقیدې د تحفظ ضمانت دی. چې چا کې ادب موجودي، ایمان محافظ وي، ایمان د هغه انسان محفوظ پروتي. چې چا کې ادب نی د ایمان نه خلاصيږي. ځکه چې ادب یو ډېره لویه سرمایه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې په خپل ژوند او خپل تعلیماتو کې ډېر زیات زور راوړی دی. باید چې مونږه د هغه معلمینو او د هغې سره تړلي چې کوم اشیا دي، لکه څنګه الله نبی علیہ السلام ذکر الله هغه ولاءهم، هغه شیزونه چې کوم ذکر الله دي او کوم دې سره تړلي شیزونه دي، نو دا ټول چې کوم قابل ادب او احترام دي. نو علم سره تړلي شیزونه مدارس دي، علم سره تړلي شیزونه مساجد دي، علم سره تړلي شیزونه د کتابونه دي، علم سره تړلي شیزونه هغه درو دیوار دی چې کوم درو دیوار د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په درود باندې، د الله په توحید باندې، د قرآن په وینا باندې، د درس او تدریس باندې چې کوم گواهی په ورځ د قیامت باندې، نو هغه درو دیوارم قابل تعظیم دي، هغه قابل احترام دي. ځکه خو مونږ چې جمعات ترانو وزو، مدرسې ترانو وزو، نو مونږ چپړې وباسو، مونږ هغه چپړې اخواکو، خپل لخپې ګرځو. د ادب دی، د احترام دی، او څومره ادب چې ډېري عمره به د علم قوا ډېرئ، عمره په انسان باندې منکشف کیږي د الله د طرف نه حکمتونه. څومره چې ادب کمی عمره به که د سره هر څومره علمي، هر څومره پوهې، نه به د ته فایده نه به بل ته فایده رسولی دي. څومره با ادبه خلک چې هغې د خپل ادب په ذریعه باندې که خوله کولوم نه کي، د ادب په ذریعه باندې الله او د الله د نبي هغه ښکلی پیغام چې کوم مخکې رسوي. نو باید چې موږ تاسو ټول په هر مقام باندې چې څوک هم وي هغې د ادب نه، احترام نه هغه کار اخلي، همیشه دپاره د ادب لمنه چې کوم دی موږ خپله ګرځو. انشاءالله العزیز هغه ورځ لرې نه ده چې رب کائنات جل وعلا فی الدنیا والآخره کامیابی زمونږ او ستاسو مقدر وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. صفونه برابر کړئ.